بیبي به تاسو پیژنئ، د نوم پیاز دی. دا په سعودي عرب کې اوس تازه تازه بېروزګاره شوی دی، نو ځان له مایک اخیستی دی. کله ورسره غټ مایک ورسوي، کله ورسره دا ورکوټی ورسوي. چېرته کې چې د خوبه راپاسي نو چېرته څه ویډیو راښکوي او جوړوي او بس یا پارک ته ځي یا چېرته هوټلو ته ځي. بس تازه تازه بېروزګاره شوی دی یا یې د سعودي نه راشړلی دی. اوس خبره د بایکاټ روانه ده، نو دی د بایکاټ خبره کوي. بایکاټ چې کوم د ایماني حصه غواړي وروره، پوه شئ. د سړي په زړه کې ایمان وي، د سړي په زړه کې د مسلمان غم درد وي، د یو سړي په زړه کې د اسلام غم درد وي، د یو سړي په زړه کې د یو خپل مسلمان رور دپاره څه غم درد وي، څه سړي کوي، نو بایکاټ هغه سړی کولی شي. د چا په دې خبرو پروا نه یا په بایکاټ څه پروا وي. بایکاټ دا بس مونږ یو خپله ایماني حصه ګڼو. بس مونږ کوشش کوو چې تر څو زمونږ نه کېدی شي مونږ بایکاټ کوو. د ده دا ویډیو ګورئ، بیا به څو خبرې وکړو. جوړ بخیر په سوات کې نوی KFC وتی دی او اوس مقابله د جنزي او د هغې نه شاته چې کوم مشران دي د هغو روانه ده. ولې چې ډېر خلک وایي چې KFC چې دا د دې بایکاټ کول پکار دی، دا د اسرائیلو دی. خو دا جنزي کوم چې د سکول هلکان دي د کالج په تکه سره غرمه را روان دي د بیچ، بیا د پارکینګ د سره ځای نشته. زه تاسو په دې دغه کې لیدی شئ. ما د داسې ښکاري چې دوی د دې مشرانو په قصد راغلي او دلته اوس هر یو کس ټیک ټاک راغی، سنیپ اخلي او خپل سوشل میډیا لی ورکوي. راځئ ګورو چې دا شی څومره کامیاب دی دا بایکاټ. یو بل ځوان مې رانیولی سره د ګیرې. هلکه ته هم راغلی؟ او جی بس تاسو فین یم، ستاسو په اله مې هم رالمه. نه دننه تلی که لا نه یې؟ دننه لا نه یم تلی. تاسو به راسره انشاءالله هم وزټ وکړئ، موږ به دننه وګورو چې خلک خو بایکاټ کوي، نو ته بایکاټ نه کوې؟ نه بایکاټ په دې معمولي څیزونو سړی سب بایکاټ وکړي. دا ټول د دې وطن خلک دي که نه. یاره ما دا داسې ښکاري چې دا کشران چې دي دا د مشرانو په عزت کې راوتي دي او خامخا دا KFC ټرای کول غواړي. داسې څه دغه پکې شته چې دا کم بایکاټ کوي د هغو په عزت باندې تاسو راوړي؟ نه 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 داسې وکړي څه نشته. مطلب په خپل دغه راغلی شوق باندې وزټ وکړو او بل لاره چې مطلب د بایکاټ پکې لږ موږ سره بار بایکاټ وکړو. هغه دې بایکاټ نه کوي او ډېر خلک چې دي دا کم جنزیان چې دي دوی بس د مشرانو د قصد راغلي. دا خبره ما نوټ کړه. دا خو راته جنزي نه ښکاري. جنزي نه لږ مخکې دی، لږ دې مخکې دی. دی هم راغلی دی. KFC په حواله باندې ستاسو ریویو؟ KFC دا خو د سوات د امن دپاره یو پیغام دی چې څومره دا یو انټرنیشنل برانډ دی، دلته انویسټمنټ وکړو. موږ له پکار ده چې داسې برانډونه داسې خلک سپورټ کړو، مخ په وړاندې باندې بوځو، خپل سوچ لږ وسیع کړو. د دې دینداري په نور څیزونو کې هم ښودی شوي ده. د نورو خلکو سره مرسته موږ وکړو. د چا کور ته لاړ شو د هغو د کور حال احوال واخلو چې ایا ستاسو په کور کې رزق شته، د هغې اول موږ حال احوال واخلو. بیا راځو د هغې نه بعد به موږ د دغه نه کم چې زموږ فرقې دین دي علماو چې دی تقسیم کړی دی که نه، نو د هغې نه راوځو دا خلک سپورټ کړو، سوات مخ په وړاندې باندې بوځو. ډېره مننه. اوس دننه ډېره زیاته ګڼه ده. دا ګڼه تاسو وینئ KFC نه چې څوک خلک بایکاټ کوي د هغو معدې خرابي، خو بیا هم راشي یو پیرې ټرای کوي. او جنزي دلته تصویران ښکلي والی کېږي، سنیپ چیټ ښکلی رغېږي. نو راځئ که دننه نه ځئ د بهر نه شی راغوئ او ځئ لکه څنګه چې موږ راغلي وو. خپل خیال ساتئ او داسې کاروبارونه چې دي دا سپورټ کوي، شاید چې په دې کې زموږ نوره هم وروڼه په روزګار شي او کار کوي. د بېروزګاره پیازي ته به زه یو جواب ورکړم چې ګوره ته چې مخکې هر څومره څه ویلو، څه د اسلام خلاف ویلو، څه د مولیانو خلاف ویلو، هغه سعودي عرب و، هغه دوبۍ و، وټ چې په کم ملک کې به وې که نه، خو دا پاکستان دی. مایک دې اغوستی دی خو قدم په احتیاط چوته وه. که ته سوات وی او که ته بونیر وی او که ته شانګله وی او که ته دیر وی او که ته هر ځای وی، ورې مایک دې په احتیاط استعمالوه. صحیح ده، مایک دې په احتیاط استعمالوه. پښتانه په دین مین دي، د نو کومره غلطي دې نه مني. والله که د نو کومره غلطي دې ومني، مایک دې صحیح استعمالوه. پاتې شوه د بایکاټ خبره، نو ته یې شپېته پیره مه کوه، ته یې 100 پیره مه کوه، ته ځان سره نور هم پیدا کوئ، بایکاټ مه کوه.
چا کې چې ایمانی جذبه وي، چا کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت غم درد یې هغه به بایکاټ کوي انشاءالله.